بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پیښور غږ سره زه یم ستاسو کوربه سید شبیر شاه. ګران کتونکو، د محرم الحرام روزې روانې دي. اوورال اگر خبره وکړو نو دا میاشت چې ده د امن حوالې سره زیاتره خبرې په هغه کې وي چې دې میاشت کې آلریډي یو د غم سانحه شوه. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې د هغه د شهادت ورځې هم وي. نو دې حوالې سره اوورال کا نړۍ کې د امام علی مقام د غم ورځې وي. عملته د امن امان حوالې سره کوشش دا وي چې بین المذاهب بین خصوصي طور باندې د مسلمانانو کې د امن حوالې سره دای کې اختلافات نه وي. نو دې حوالې سره هم علما خپل کردار لوبوي. نن موجود یو اهمه غونډه ده. دې کې د امن کمیټې خلک هم موجود دي، علما کرام هم موجود دي د مختلف مسالک. او نن مدي سره خبرې کوو چې آیا محرم الحرام په دې مبارک میاشت کې د دې څه کردار دی، عام خلک کم کردار ولوبوي، او چې په معاشره کې او بیا زموږ په دې ښار کې امن دی وي. دی وخت ما سره مولا علامه محمد شعیب صاحب موږ سره موجود دی. ټول نړمبه علامه صاحب سره به خبرې کوم. علامه صاحب یو خو خپل تعارف وکړئ موږ ته ایگزیکټ ستاسو، او دویم د محرم الحرام میاشت فضیلت حوالې سره الله موږ ته ووایي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظیم. زمانم علامہ محمد شعیب، چیئرمین عالمی متحدہ علماء مشائخ کونسل پاکستان و چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان و خیبر پختونخوا سزما تعلق دے اور دے ذمہ پر منہ باندھ دا. الحمدللہ عالمی متحدہ علماء مشائخ کونسل ہمیشہ ہم د امن او د اتحاد د پاره مونږ کوششونه کړي دي. د دې لپاره مونږ پروګرامونه کړي دي چې کوم علماء کرام ما سره دلته موجود دي. د تعلق د عالمي متحد علماء مشایخ کونسل سره او د قومي امن کمیټي بین المذاهب هماهنګي سره د تعلق دی. په عالمي متحد علماء مشایخ کونسل کې مختلف مکاتب فکر علماء کرام موجود دي، مشایخ اعظام موجود دي، او د امن د پاره د اتحاد بین المسلمین د پاره زموږ مقصد هم دا دی، زموږ بنیاد هم دا دی چې د امن د پاره موږ کار کوو، اتحاد بین المسلمین د پاره موږ کار کوو. دا میاشت ډېر اوچته میاشت، ډېر اهمه میاشت محرم الحرام میاشت ده. په دې کې د قربانۍ یو بنیاد کېښودی شو، او هغه چا کېښودو؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی الله تعالی عنہ کېښودو. او هغه دا دی چې امام ظالم ته سر ښکته نه که، سر یې چې کوم دی راښکته نه ټیټ نه که، او ظالم نه چې کوم دی جواب ورکه. نن منګه ټول چې راجمع شوي په دې سلسله کې اهل بیت چې کوم دي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوسی اهل بیت، دا زموږ ټول اهل بیت دي. څوک اهل بیت نه مني دا ایمان هم نشته. اهل بیت چې کوم دی زموږ ټول ایمان دی، ځکه چې هغوی څومره عظیمې قربانۍ ورکړي دي، څومره چې کوم دی په دنیا هغه نقشې چې کوم دی بدله کړه. او هغه نن چې کوم دی زموږ استاسو دا محرم الحرام په دې میاشت کې نن موږ استاسو په مخه کې ده. نن علماء کرام بیانات کوي، تقاریر کوي، مجلسونه کوي، ذکر و اذکار کوي، هغې چې کوم دی جلوسونه وباسي، بهر راوځي. دوستانو دا د امام حسین سره چې کوم دی د مین اظهار دی، د محبت اظهار دی. الحسین منی و انا من الحسین، حسین زما نه زه د حسین یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین دپاره، دین د دې عظیم قربانۍ دپاره څومره عظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د خاندان قربانۍ ورکړي دي. نو دغه سلسله کې چې کوم دی د امن و امان هېڅ خبره نشته، شیعه سني هېڅ فساد نشته. دا یو ورورولي ده. دا په دې ورورۍ کې موږ یو، بیا به هم یو، اوس به یو. موږ به دا سازشونه ناکام کوو. شیعه سني دا رونه دي، بای بای ہے. هم موږ ټول یو چې کوم دی رونه یو، یو مسلمانان یو. زموږ قبله یو ده، قرآن یو دی، عبادات کو چا الله سکته چا بره وي. نو دې څه نه کېږي، بلکې دا خبرې به راښکاږو. لیکن موږ دا ملک پاکستان دا یو اسلامي ملک دی، دا د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی. په دې کې ټول موږ ټول یو شو، یو قربانۍ دي، منډې تړلې والي دي. دا موږ آزاد کړی دی. لیکن ان شاء الله تعالی نن چې تاسو وکتل د حالات مو کتل، او چې کوم حالات موږ ته جوړ دي، چاپېره جوړ دي، د دې نه دا سبق اخیستل پکار زموږ د اتحاد ضرورت دی، موږ د یووالي ضرورت دی. نن به اسرائیل سر نه اوچتوي، ولې بیت المقدس نن د یهودو په قبضه کې ده.
بیت المقدس یهودو په قبضه کې دی، نن په فلسطیني مسلمانانو ولم ظلمونه کیږي، نن د کشمیر په مسلمانانو ظلمونه ولې کیږي؟ نن د امام حسین چې کوم دی هغې نه سبق د قربانۍ سبق اخیستل پکار دی چې کوم عظیمه قرباني ورکړې ده. دغه رنګ د دې سبق دا دی، د دې محرم میاشت نه دا سبق اخیستل پکار دی چې څرنګه هغې قرباني ظالم ته سر ښکته نه کړو. موږ هم ظالمان ته اسرائیل څه شی دي، امریکا څه شی ده، انډیا څه شی دي، موږ به خپل سر نه ښکته کوو، قرباني به ورکوو انشاءالله د اسلام سر بلندۍ دپاره، د اسلام ترقۍ دپاره، اسلام عزت دپاره دا به موږ دا قرباني ورکوو. او زما دا اپیل دی په ټول پاکستان په ټول دنیا کې اپیل دی چې د اتحاد مظاهره وکړي. موږ ټول یو ورونه یو، پاکستان دی دا زمونږ وطن دی، په دې کې موږ به امن سره اوسېږو. او زمونږ حکومت هم دا اعلان کړی، موږ د هغې خیر مقدم کوو چې د اسرائیلو چې کوم دی دغه معاهدې چې کوم دی هغه به دا معاهدې نه کوي، او اعلان چې کوم دی وزیر اعظم پاکستان کړی دی. موږ د خپل فوج هم تایید کوو انشاءالله، زموږ فوج هم ایمانی جذبه پکې شته انشاءالله، د ملک دفاع دپاره به هغې لګیا قربانۍ کوي. موږ اوس په دې کې شامل یو او څه کې دي کې بنیادي خبره دا ده چې موږ د اتحاد مظاهره وکړو، موږ د یووالي مظاهره وکړو. دا په ښار کې چې کوم د دا پروګرامونه دي انشاءالله موږ به ټول په دې کې شریک یو. دا به ګڼې پروګرامونه دا د امن دي، موږ په دې امن سره به انشاءالله علماء کرام موجود دي. موږ اقبال شاه حیدري صاحب زما د پیښور چیرمین دی، هغې باقاعده ډیوټیان هم کوي، هغې به ځیم باقاعده ملاقاتونه به کوي. او انشاءالله زموږ یو اتحاد دغه ده پروګرام دی او دا به موږ چلو انشاءالله. او دې کې وروسته والی په هر ځای کې پروګرام وي، چاہے هنګو کې دي، چاہے پړه چنار کې دي، بل ځای کې دي، نو انشاءالله په هر ځای کې به موږ د اتحاد درس ورکوو او د اتحاد لپاره موږ کار کوو. وروسته والی به نه کوو انشاءالله. په دې اتحاد کې زموږ کامیابي ده. وما علینا الا البلاغ المبین. ستاسو خبرې واورېدې د علامه محمد شعیب صاحب امن حوالې سره د مسلمانانو مختلف فرقو ترمنځ د یووالي یو اظهار حوالې سره هغې رڼا خصوصي طور رڼا پې واچولو. بیا خصوصي طور باندې امن کمیټۍ حوالې سره مایي خبره وکړه چې امن قایم ساتل د دې ټول نه لومبی کردار دی. موږ سره د وخت عابد شاکري صاحب محتمم موږ سره موجود دی د مدرسه عارف حسیني، هغې سره به لږ خبرې کوو. عابد صاحب مننه، تاسو علماء کرام ټول د وخت بزي شیډول دی، تاسو ټول راغلی د مجالسو سلسله هم شته، تاسو هلته هم بزي خوای باوجود تاسو د غونډې ته راغی. مولانا شعیب صاحب د اتفاق او د اتحاد یو خبره وکړه چې تر څو پورې اتفاق او اتحاد زمونږ مسلمانانو ترمنځ نه وي هغه وخته پورې موږ همدغه شان چې دی نو یهود و نصارا او همدغه شان چې کم بیروني طاقتونه دي هغې کوشش همدغه کوي مسلمانانو کې تفرقه دې پیدا کړي. خو همغه د الله تعالی چې قرآن کې کم آیت دی چې ټول مسلمانان د یو شي او د الله تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور تفرقے میں نہ پڑے. نو سویل غواړي بس تاسو څه پیغام به وي؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټول نوال د دې پروګرام منتظمینو شکریا ادا کوم. ماشاءالله مولانا صاحب ډېر ښه انداز سره خبرې وکړي. قرآن شریف کې د الله تعالی وایي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. د الله تعالی راسه مضبوطۍ سره ونیسئ، خپل منځ کې تفریقه مه کوئ. د محرم الحرام میاشته هم متعددي شي درس ورکوي. محرم الحرام چونکې یو حرامه میاشته دی، ان عدة الشهور عند الله 12 منها 4 حرم. د کال کې ټوټل 12 میاشتې دي، دي کې 4 حرام میاشتې دي. یو هغوی کې محرم الحرام دی، 2 میاشتې دي نه مخکې دي ذوالقعده او ذوالحجه، یوه رجب المرجب میاشته دی. علما تشریف فرمایي د حرام میاشتو خپل احکام دي، زه هغه بحث کې نه څوم، مختصر خاص کر دغو لاسو شپو حوالې سره ته وایم. قرآن شریف کې د الله تعالی یو ځای کې چې والفجر ولیال عشر، قسم دی په سحر باندې او قسم دی په لاسو شپو باندې. الله څه کوم شي نه قسم خوري معلوم خبره څه شي یو خاص عظمت وي. د الله شپو باره کې علماو شیعه او سنیانو مختلف بحثونه کړي دي. خو یو روایت څخه دور منصور کې ملا جلال الدین سیوطي نقل کړی دی، هغه چې د الله شپې کومې دي، هغه وایي چې څو احتمالات دي. یا دا د ماه مبارک رمضان اخیری لاس شپې دي چې شبهای قدر دي، یا دا د ذوالحجې میاشتې اول لاس شپې دي چې هغه کې یوه عظیمه قرباني د حضرت ابراهیم علیه السلام علیه کیسه، یا دا د محرم لاس شپې دي. نو دا ډېرې د احترام شپې ورځې دي. د دغو شپو ورځو احترام یو خندا دی چې مو دغو شپو ورځو کې د هغه کاس لکه مولانا صاحب ښې تفصیل سره ذکر وکړو چې هغه کومه قرباني ورکړه، د هغه قرباني یاد منه وکول
و دې سراسره د هغې قربانۍ کومې تقاضې دي هغوی تقاضو کې خود امام حسین علیه السلام یایي څه ما خروج نه دی کړی مګر اصلاح امت دپاره د امت محمدي اصلاح د امت محمدي اصلاح دا د مو مین پروګرام په کار دی پکار دی د محرم میاشتې کې ایمو څومره پروګرامونه چلیږي خاص کر ایمو کو منبر والا کسان دي خطاب کوي علما دي ذاکرین دي هغوی پروګرام په کار دی دې انداز کې وي چې هغه نه امت محمدي کې جوړ راشي توړ نه راشي په کار د خپل منځ کې قریب شي خپل منځ کې وریان نه شي و دې سراسره اهل سنت برادران شیعه برادران لکه مولانا صاحب مو ټول خپل منځ کې دوره مشترکات لرو دوره مشترکات چې کله انسان هغه مشترکات ته سوچ کوي بیا تعجب کوي چې خیر ویل خپل منځ کې مو دشمنان انسانیت لري کړیو مو منځ توحید رشته شته ده مو منځ د نبوت رشته شته ده مو منځ د قبر و قیامت رشته شته ده مو منځ لکه مولانا صاحب ویل اهل بیت و مینا اهل سنت هغه باقاعده جزء ایمان ګڼي اهل سنت دی چې من مات علی حب آل محمد مات شهیدا شیعه هم دا وایي اندیشان سره د رسول الله وفادار اصحاب کوم دي هغوی سره مینه دی هغوی احترام دا هم ټول مسلمانان لازم ګڼي نه څه کله اندیشان سره فروعات ته راشه فروعاتو کې مو 5 وخته مونځ دی فروعاتو کې مو کال کې 10 روژې دي فروعاتو کې مو حج دی فروعاتو کې زکات دی فروعاتو کې دا ټول نور ډېر تفصیلات دي نو څه کله زموږ دوره ډېر مشترکات دي هغه شونه څه کې زموږ اشتراک نشته هغه ډېر کمې نکتې دي هغه شونه څه کې مو اشتراک دی هغه ډېرې زیاتې نکتې دي نو په کار دی چې مو امت محمدي اشتراک والا نکتو طرف ته دعوت کو کوم کسان چې اشتراک نکتو نه بل نکتو طرف ته ځي هغه د امت محمدي خیرخواه نه دي چونکې قرآن د یې متعهد چې ولا تنازعو خپل منځ کې تنازع جګړې مه کوئ چې څوک جګړې کوي دغه د قرآن کلم کله خلاف ورزي کوي قرآن دی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خپل منځ کې تاسو د لارې سه مضبوطه سونه سو تفریقه ما چوي قرآن کې د خداوند متعال یی چې انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم مؤمنان خپل منځ کې ور نه دي که دوی منځ څه تنازع شي یا مشکل شي هغوی کې اصلاح وکړي نو پس امت محمدي کې مسلمانانو کومه ډله وي شیعه وي سنیان وي بریلویان وي دیوبندیان وي دوی منځ اتفاق پیدا کول جوړ پیدا کول دا د امام حسین علیه السلام مشن دی او دا د محرم الحرام میاشتې تقاضا دی او دین علاوه توړ پیدا کول زه اخر کې دا خبره وکړم بس تاسې زحمت ختم کوم چې څومره فرقې دي خاص کر اسلامي فرقو خبره زه کوم چې څومره فرقې دي شیعه دي سنی دي بریلوي دي دیوبندي دي چوک هم دي هغوی خپل عقیدې کې څه قسم عمل کوي هغوی صرف اراده دا دی چې مو دې ذریعې الله ته ورسیږو هر چا که څوک مثال مونځ په خلاصو لاسو کوي هغوی دې وجې نه کوي هغوی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاصو لاسو مونځ کړی دی په کوړیو لاسو هات کولې دې طریقې سره مونځ کړی دی هغوی د رسول الله مینې کې دې طریقې سره مونځ کوي که څوک لاسونه داسې کوي هغوی دا عقیده دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مونځ کړی دی که څوک یې داسې کوي هغوی دا عقیده دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ داسې کړی دی اندیشان سره نو څومره اعمال دي که هغه روژې والا اعمال دي که هغه د لمونځ والا دي وغیره وغیره د ټولو دا عقیده دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې طریقې سره کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دی وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی هغه د الهي نماینده دی مخلوقاتو کې ټولو نه افضل ترین مخلوق هغه خاتم النبیین ذات دی نو ټول څه کله دغه په عشق کې لګیا دي که زما ذهن کې دا خبره ده چې دا زه کوم څه کوم دا صحیح دي مثلا نورو فرقو والا صحیح نه دي مثلا دیوبندیانو برادرانو که ذهن کې دا دی چې زه څه کوم موږ کوو دا صحیح دي نور صحیح نه دي که بریلویانو برادرانو ذهن کې دی د موږ کوو دا صحیح دي نور صحیح نه دي فرض وکړه که دا یو کس دا وایي چې زما والا کې دین علاوه نوره کې دا صحیح نه دی نور فرض وکړه یو انسان دا خیال کوي چې دا غیر صحیح عقیدې دي نو دې صورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت خداو څه که چیرې څوک د رسول الله مخالفت کولی نو هغه به اخلاقو سره هغه به پیار سره هغه محبت سره به ځان تر نږدې کولو هېڅ کله زیاړو سره کنځلو سره جنگ سره قتل حکم ورکول سره کفر فتوا ورکولو سره دې سه هېڅ کله پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم خپل مشر نه دی خور کړی او دا نکتې عرض کولم ضروري دي چې چونکې ایمو د خپل منځ کې کومه تفریقه دی دا د امریکې اټم بم نه زیاته خطرناکه دغه دی امریکې اټم بم یا هغه ملکونه چې هغه د اسلام دشمنان دي اټم بم سره دي اټم بم نه زیات یې خپل منځ کې تفریقه دی نن یاندې نتیجه دی کشمیر په څه حال دی بیت المقدس په څه حال دی
مسلمانان به جهادي څه کشمیر دپاره سوچ وکړي، به جهادي څه بیت المقدس دپاره سوچ وکړي. افسوس خبره ده زموږ ځینې ملکونه هی د دوی تسلیم کوونې په سوچ و فکر کې دي. رب ذوالجلال دې انشاءالله موږ ټولو ته اتفاق و اتحاد نصیب کړي، موږ ته د مشترکاتو باندې اکټه ژوند نصیب کړي چې انشاءالله د امام حسین میشن هم اصلاح امت څه د امت محمدي اصلاح وشي. والسلام علیکم ورحمت الله. د علماء کرامو خصوصي گفتگو روانه ده. ډېر ښایسته انداز سره علما چې دي رڼا اچوي لګیا دي امن حوالې سره، خصوص طور باندې. خو بیا مسلمانانو کې چې کم د مختلف مکاتب فکر دي دای ترمنځ چې کم مشترکات دي پای باندې هم گفتگو شو روان هم دي. علماونو لږ ځان نور به هم پوهیو چې دا چې کم مشترکات دي ټول مسلمانانو کې په دې خبره باندې مونږ رایوځی شو نو زما په خیال ډېر مسایل زمونږ حل کېدی هم شي. اوورال کوشش د هر انسان دا وي چې هغه امن لپاره کار وکړي. امن کمیټۍ والا هم لګیا دي، علما خپل انداز سره لګیا دي. علما هم کوشش دا دي چې هغې کینی او چې کم ممبر نه هغې پیغام ورکوي هغه د امن پیغام وي، هغه د محبت پیغام وي، هغه د انسانیت پیغام وي. موږ سره د وخت علامه سید جمیل حسن سے موږ سره موجود دی، استاد دی جامعه عارف حسینی. آی سر به خبره کو ډېره مننه جمیل صاحب، ستاسو بزي شیډیول دی لغونته تاسو نه اوس علماء کرام چې د خصوصي توګه باندې د حوالې سره هم رڼا واچول. امام حسین امام علی مقام امام حسین علیه الصلاۃ والسلام چې کم ژوند و کم خصوصي طور باندې دین حوالې سره د هغې خدمات و او بیا روز عاشور چې کومه قرباني وه هغه زما په خیال یو مکتب فکر لپاره نه و، هغه غون عالم اسلام لپاره د الله تعالی دین لپاره. څه پیغام تاسو به ورکوئ دې حوالې سره؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تاسو د مشرق ٹی وی والا ډیره شکریہ چې تاسو د کوم اتفاق و اتحاد دپاره محرم حوالې سره پروګرامات کو. تاسو ډیره مننه، ډیره شکریہ. دراصل قرآن مجید کې ډیر آیاتونه دي خو ما د پیغمبر اکرم حوالې سره خداوند متعال فرمایي چې محمد رسول الله، پیغمبر محمد د خدای رسول دی. والذین معه اشداء علی الکفار، کوم کسان چې مسلمانان دي، کوم کسان چې پیغمبر اکرم سره دي، غا دوه صفتونه لري اهم. اشداء علی الکفار، کافرانو باندې ډیر سختی. رحماء بینهم، خپل منځ کې هغو ډیره نرمه زندگی دی، خپل منځ کې ډیر پیار و محبت سره زندگی دی. کچیرې مو د امام حسین علیه السلام زه د دې نتیجې ته راځم، امام حسین علیه السلام کربلا کې چې کومه قرباني وه هغه طرف ته لکه څرنګه تاسو اشاره وکړه، امام حسین علیه السلام هغه شخصیت څه پیغمبر اکرم هغه په باره کې څه حسین منی و انا من الحسین، حسین ما نه دی زه حسین نه یم. اور هغه حسین څه پیغمبر په خپلو کندو باندې ګرځولی و، هغه حسین څه سجدې حالت کې کله د پیغمبر په پشت باندې کینی، په کمر باندې کینی، نو پیغمبر اورا سجده نه ختم کوي چې څوره پورې امام حسین علیه السلام خپله کوز نه شوی. هغه حسین یو ټایم داسې راځي چې د حق و د باطل خپل منځ کې ټکراو کېږي. سن 61 هجري کې یزید هغه په راځي په تخت باندې کینی، هغه یې چې زه خلیفة المسلمین یم، خو د پیغمبر نمسی هغه نمسی هغه حسین چې هغه پیغمبر یی څه دا مانه دی او زه د حسین نه یم، په خپلو کندو باندې ګرځولی و. هغه نه کله بیعت غواړي نو امام حسین علیه السلام یی څه مثلی لا یبایع مثل یزید، ما غوندې کس همیشه دپاره نن هم او آینده تاریخ کې تا قیام قیامت هیڅ کله یزید غوندې کس بیعت نشي کوی. لہذا امام حسین علیه السلام حق و د باطلو یو معیار او یو بنیادی کېږدول
لہٰذا دی مشن کې امام حسین علیه السلام روزي. امام حسین علیه السلام کوم کردار و کربلا کې هغه خپلو بچیو سره، خپلو مخدراتو سره، خپلو اصحابو سره، خپلو انصارو سره هغه کربلا ته رسي. 2 محرم باندې هغه کربلا کې رسیږي. اور چې کله شب عاشوره رسي، د عاشورې په شپې باندې زه به دا عرض وکم څه امام حسین علیه السلام سره د خپلې خور بی بی زینب سلام الله علیها هغه څه کله اردوه د اصحابو د انصارو په خیمو باندې چې یوه طرف نه د عمر ابن سعد ډیر لوی لشکر و، بل طرف نه د امام حسین علیه السلام ډیر مختصر کسان و، ملګري وو. بی بی زینب سلام الله علیها دا وغوښتو څه سبا دپاره معرکه کیدونکې دی. دی معرکې دپاره ته خپل اصحاب و انصارو بني هاشم د هغو ټیسټ وکړه، امتحان وکړه. څه کله امام حسین علیه السلام بی بی زینب سلام الله علیها سره په شپې ټایم باندې شب عاشوره ګرځي، نو مختلف داسې منظر کسي زه ټول مناظر زه ذکر نشم کوی، خو زه دومره عرض وکم چې هر یو مور خپل جوان پورې ناست دی. حضرت علی اکبر مور چې د امام حسین علیه السلام جوان بچی و، هغه خپل زوی ته یې څه د ما ګرانه بچیه سبا تا نه قرباني کې چوک مخکې نشي. کله مو کسو د انصارو دغه ته رسي، خیمو ته رسي، نو هغه ځای کې حبیب بن مظاهر ټول انصار را جمع کړي دي، هغو ته خطاب کوي څه خیال وکړو څه سبا د عاشورې ورځ دی، معرکه کیدونکی دی، د حق و د باطل جنګ کیدونی دی، خو داسې نه وي څه بني هاشم تاسو نه مخکې شي. موږ ته د یزید ظلم څه کوم دی هغه په یاد راولي. خلک به دا سوچ کوي، غیر مسلم به ځینې ورته دا اعتراض وکړي څه هغه حسین څخه سن 61 هجري کې شهید شه، بار بار هر کال څه کوم دی د هغه یاد منول یقینا دا که واجباتو نه وي نو ډېر زیات ضروري دی. څه موږ غواړو څه اسلام بچ کو، هغه اسلام څه هغه خپل ټایم کې سن 61 هجري کې خپل قرباني سره امام حسین علیه السلام بچ که. نن ورځې هم کچېرې مو امام حسین علیه السلام خپل امام وبولو، نو مو نن ورځې اسرائیلو په مقابله کې څه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تاسو اسرائیل یعنی یهود و نصارا څه کوم دی هغه تاسو خداوند متعال خپل کلام مجید کوي چې هغه تاسو خپل دوستان مه جوړو. هغو کې بعض خپل منځ کې بعض سره هغه دوستان دي. زه به دا عرض وکم چې نصارا اور یهود چې هغه یو صورتي امریکې صورت کې دی نصارا، اور یهود څه کوم دی هغه اسرائیلو صورت کې دي، هغو خپل منځ کې دوستان دي. که چیرې امریکا غواړي چې نن ورځې اسرائیل څه کوم دی هغه په مسلمانانو باندې منو کی تسلیم کی، مو په کار دی مسلمانان نن ورځې هم د اغ یزید په مقابله کې چې هغه نن امریکا دی او اسرائیل دی، مو ډټ کر ودرېږو، خپل منځ کې خپلو صفونو کې اتفاق و اتحاد قایم کو، د امام حسین علیه السلام قرباني یاد هغه منو کو، خو ورسره په کار دی مو یزید وخت طرف ته هم متوجه وو. خداوند متعال مو ټولو مسلمانانو ته اتفاق و اتحاد نصیب کی، اور اسرائیل اور نصارا چې کوم د مسلمانانو دشمنان دی یزید شکل نن دا هغو دی هغو نیست و نابود وګرځولی کی. والسلام علیکم. خبر تاسو واورېدو علامه سید جمیل حسن سے مسلمانانو کې اتفاق و اتحاد پېښور خو بیا ربیع الاول وي که محرم وي نو ټول مسالک یوځای شي، او بیا کوشش دا وي که ربیع الاول میاشت وګورو نو میلاد په جلوسونو کې د یو مکاتب فکر خالی علما نه وي بلکې د هر مکتب فکر علما وي. همدغه شان که خبره وکړو د محرم نو خلک چې دي هغې موجود وي، اهل سنت برادران موجود وي، جلوسونه وي. همدغه شان صرف د محرم جلوسونه نه وي بلکې همدغه شان جلسې هم منعقد کیږي مختلف تنظیمونو لخوا. دې وخت موږ سره بل عالم دین هم موږ سره موجود دی، مرکزی شیعہ جامع مسجد پشاور د هغه خطیب علامہ ارشاد خلیلی سے موږ سره موجود دی. علامہ صاحب ابھی میں نے جو باتیں کی خصوصی طور پر کہ ربیع الاول میں جانا اور بہر اسی طرح جو ہے کیا نام ہے محرم کے ایام میں لوگوں کا آنا، سبیلوں کا انعقاد کرنا اہل سنت کی جانب سے، یہ جو محبت اور اتفاق دیکھتے ہیں کس نظر سے آپ کیسا احاطہ کریں گے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم،
वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व अस्हाबिहि अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र मा अताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं आप मशरिक़ न्यूज़ की तरफ से जो आए हैं आपका व इस प्रोग्राम के जो बानी हैं सैयद अज़हर अली शाह साहब, उनका और इनके इस प्रोग्राम में जितने शुरका हैं, उलमाए कराम हैं, ख़ास तौर पर मौलाना इकबाल हैदरी साहब और उनके साथ मौलाना शुएब साहब जो अभी चले गए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक ख़ुसूसी लुत्फ़ किया है कि इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद किया जो प्रोग्राम इस्लाम व मुस्लिमीन की इर्तिका के लिए एक संग मेल साबित हो सकता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कुरान मजीद ने तमाम मुसलमानों के लिए पैगम्बर गिरामी को उसवा और नमूना के तौर पर पेश किया है और कहा है कि रसूलुल्लाह की ज़ात तुम्हारे लिए नमूना है। जो रसूल करता जाए तुम वही करते जाओ, जो रसूल कहता जाए तुम उसी के ऊपर अमल पैरा होते जाओ। जिस चीज़ से रसूल तुम्हें रोक ले उससे रुको, जिसका हुक्म दे दे वो तुम करो। ये रसूल ही तुम्हारे लिए है। तुम्हारी दीनी ज़िंदगी व तुम्हारी उखरवी ज़िंदगी, तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी, हर चीज़ की कामयाबी इसी में है कि तुम इस रसूल की इत्तिबा करो। तमाम मुसलमान इस बात के ऊपर तो मुतमईन व यकीन रखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम हमारे लिए उसवा व नमूना है। जब तमाम मुसलमानों को यकीन है तो फिर इस हवाले से भी तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो रसूलुल्लाह की सीरत, किरदार और गुफ्तार और रफ्तार को अपनाएं। चाहे शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, जो भी हैं, सबको चाहिए कि वो पैगम्बर इस्लाम की सीरत को अपनाएं और बहम्दिल्लाह उसमें अपना भी रहे हैं। हर एक अपने तौर पर अपना रहा है। आज मसलन शिया अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इस वजह से करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम उनके साथ मोहब्बत करते थे, पैगम्बर इस्लाम के रवैये को देखते हैं कि रसूलुल्लाह इमाम हसन को, इमाम हुसैन को चूमते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको कंधे पर बैठाते हैं, उनकी उंगली पकड़ते हैं, उनको मैदान मुबाहला में ले जाते हैं, उनको चादर ततहीर के नीचे ले आते हैं। अगर पैगम्बर इस्लाम उनके साथ ये सलूक करते हैं तो शिया पैगम्बर के सलूक को देखकर उनसे मोहब्बत कर रहा है, चूँकि रसूलुल्लाह उनसे ये सलूक कर रहा है। और इसी तरह दूसरे मकातिब फ़िक्र जो है वो भी इसी तरह है। आज मसलन देवबंद मसलक के अगर एक अज़ीम आलिम को, मकबूल तरीन शख्सियत को देखें, मौलाना तारिक जमील साहब जो देवबंद मसलक के हैं, वो इन ज़वात व हस्तियों की क्यों तारीफ़ करते हैं? इसीलिए तो तारीफ़ करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इनकी तारीफ़ की है, रसूलुल्लाह ने ये करके दिखाया है। लिहाजा ये तफरीक हमें अपने अंदर नहीं पैदा करनी चाहिए कि जी हम इमाम हुसैन को मनाते हैं कि हम शिया हैं, वो कहें कि जी हम मनाते हैं कि हम सुन्नी हैं। नहीं, सुन्नी शिया की हमें तफरीक नहीं, हमारे लिए नमूना उसवा रसूलुल्लाह की ज़ात है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इत्तेफाक व इत्तेहाद यहाँ क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इत्तेफाक व इत्तेहाद की बात करते हैं, जब रसूल की सीरत हमें ये बतला रही है, किरदार रसूल ये कह रहा है, उस पर तो सारे मुसलमानों को जमा होना चाहिए। तो क्यों इख्तिलाफ़ हो गया है, इंतशार क्यों पैदा हो गया है कि हमें वहदत की जो है वो ज़रूरत पड़ गई है? यहाँ तलाश जो है उन असबाब को करना चाहिए, उन असबाब को तलाश करके वाज़े करना चाहिए और उन असबाब को ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तब वहदत होगी। वहदत तो हम ज़बानी कलमों से नहीं कर सकते हैं कि बस वहदत है, जी मैं भी कहता हूँ वहदत है, दूसरा भी कहता है वहदत है, लेकिन असल मर्ज़ जो है वो मालूम नहीं है, असल शर की जड़ मालूम नहीं है। शर की जड़ को जो है मालूम करना चाहिए। और मेरी दानिश अगरचे उसके असबाब ज़्यादा हैं, वक्त की किल्लत के बहस में उनकी तरफ इशारा नहीं करता। एक सबब जो हमारे अंदर उस नफ़रत का मौजूद है या इंतशार का पाया जाता है वो है जहालत, लाइल्मी। चूँकि मसलन शिया जो है वो अहले बैत के बारे में, असहाब के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखता है जिन मालूमात के नतीजे में वो उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है कि जो उसकी मालूमात में नहीं है। अहले सुन्नत उन चीज़ों को मसलन बर्दाश्त नहीं करता है जो उनके नज़दीक मालूम नहीं है। अहले सुन्नत को तारुफ़ नहीं कराया गया है कि हुसैन इब्न अली कौन है। अहले सुन्नत को मसलन मालूम नहीं है कि हसन इब्न अली कौन है। जब उनके यहाँ तारुफ़ नहीं है, ला इल्म है, तो ला इल्मी की वजह से अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान भी है कि
ہر انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس سے وہ جاہل ہوتا ہے، جس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک وجہ ہے یہ انتشار کی، افتراق کی، کہ جس کی وجہ سے ہمارے درمیان انتشار پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جہالت کو ہم دور کریں، جہالت کو ہم ختم کریں، تعارف ہم پیدا کریں اہل بیت کے حوالے سے، اصحاب کے حوالے سے، ان کے کارناموں کے حوالے سے، کمالات کے حوالے سے ہم لوگوں کو بریف کریں، تو پھر نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے بہتر صورت میں نکلے گا۔ علماء کرام سره د گفتگو سلسله روانه ده، امن حواله سره، محبت حواله سره، امام علی مقام امام حسین علیه السلام چې کوم سیرت ژوند د هغې اخلاق وو، د امن درس به هغې ورکولو او د هغې ژوند وو د امن یو پیکر. دی وخت موږ سره یو بل عالم دین د پېښور د ضلعي امن کمیټۍ مشر محمد اقبال شاه حیدری سے موږ سره موجود دی. د پېښور چې څومره امن کمیټۍ د هغه مشري هم کوي او اوورال یو جوور نظر هم لري. اوس خصوصي طور باندې محرم حوالې سره زموږ چې کومه غونډه ده د وخت د گنج یو امام بارګاه کې د وخت روان دی، نو دی کې د وخت موږ سره موجود دی او اقبال شاه حیدری صاحب نه به لږ تپوس کو. اقبال صاحب ډېره مننه تاسو مشک ټي وي له ټایم ورکو. علما ماشاءالله ټول ناست وي، ټولو ډېر ښایسته خبرې وکړې. شعیب صاحب هم په دې باندې رڼا واچول. اوورال ستاسو د وخت تقریبا نن 5 محرم ورسېدو، څه ګورئ، څه تیاریانې مو دي او اوورال ټیم حوالې سره څومره متحرک دی ستاسو امن کمیټي د محرم کې؟ لږ مو دې باندې رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم، دلته زموږ نورو ملګرو علماو ښایسته انداز کې د محرم په حوالې باندې خبره وکړه. اصل کې دا دی چې که موږ مسلمانان په دې ځان پوه کړو چې دا محرم الحرام دا میاشت څه وجې باندې محترم دی. ایا زموږ د مسلمانانو نظر دا وي چې یکم محرم باندې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده، او په 10 محرم باندې سیدنا حسنین کریمین د هغوی د شهادت او د کربلا یو غلمناک واقعه ده. حالان کې زما خیال دا دی چې دا داسې نه دی جي. د الله رب العزت په قرآن شریف کې فرمایي چې ان عدة الشعور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم او فلا تظلموا فيهن انفسكم. چې الله رب العزت فرمایي چې ما کله اسمان ازمکه جوړ ک په هغه وخت سره ما د کال 12 میاشتې جوړې کړې، او هغه 12 میاشتو کې ما 4 میاشتې د حرمت وګرځولې چې هغه ذوالقعده، ذوالحجه، د هغه نه مخکې رجب او بیا محرم الحرام. نو دا اوس د محرم دا مبارک میاشت دی او الله تعالی په دغه آیات کې فرمایي چې فلا تظلموا فيهن انفسکم. و په دغه میاشت کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د زمانې نه د هغه وخت خلکو خپلو کې که د پلار قاتل هم میلاوېدو په دغه 4 میاشتو کې به د هغه قتل نه کولو، ځکه دا د حرمت میاشت و. الله تعالی و چې فلا تظلموا فيهن انفسکم، تاسو په ځان باندې ظلم مه کوئ. او بیا مخکې فرمایي که تاسو سره چېرته کفار وتقتلون انفسکم، که هغه خلک مشرکین تاسو سره جنگ کوي نو تاسو ورسره بیا جنگ وکئ. او بیا مخکې الله رب العزت فرمایي چې الله رب العزت متقیانو سره دی. نو دا یې ځکه وي چې د هغه وختو خلکو د جهالت په زمانه کې دوی مشرکینو د یهودو او نصارو دوی کار کړی چې د حرمت د 4 میاشتې دوی به د خپل د خوښې بدل کړي چې محرم میاشت کې دوی ضرورت او جنگ دوی به چې د محرم د ورځې به بل میاشت کې پوره کړو او دې میاشت کې به موږ جنگ وکړو. نو الله رب العزت هغه او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل په حدیثو کې راځي چې نبی علیه السلام او فرمایي چې د دنیا واپس خپل ځای ته راغله لکه هغه ترتیب ختم شو او الله رب العزت دغه وعید سنو وکړ. او بیا د هغې نه بعد ډېر واقعیات داسې شوي دي په محرم کې د انبیاو چې هغه موږ ته قابل احترام دي. نو بیا یکم محرم الحرام باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه شهادت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لو کان بعدی نبی لکان عمر، کما نه بعد بل پیغمبر راتلون حضرت عمر باو. او بیا وسره نبی علیه السلام فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن ما نه بغیر بل پیغمبر نه راځي. او بیا لسم محرم باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، دا د جنت د ځوانانو سرداران به وي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو موقع باندې په جمعات کې خطبه ورکوي د جمعې، او دا دواړه حسن او حسین را روان دي، کله ودرېږي کله غورځېږي.
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د جمعه دغه د منبر د جمعې خطبه پرېږدي ولاړ شي دواړه په غېږ کې کښېني او بیا خطبه مخکې شروع کړي. نو د هغه خلکو دغه هستیانو نو دا محرم نور هم موږ دپاره محترم شو. نو لکه تاسو مانه لکه اول خبره وکړو چې دې حوالې باندې لکه معنی دا چې د ټولې امت لپاره دا میاشت د امن او د سلامتۍ میاشت دی. نو په دغه میاشت کې ولې نه دا یوازې د قومي امن کمیټې نه بلکې د ټولو مسلمانانو او د بحیثیت د پاکستان هر شهري دا ذمواري ده چې هغه په دې میاشت کې د امن او د بایچارې پیغام ورکړي. نو په دغه بنیاد باندې د 1 محرم نه مخکې د پیښور مختلف علماو تاجرانو موږ میټینګونه کړي دي، دې سره د پولیس انتظامیې سره موږ ناستې شوي دي چې دغه ماحول موږ څنګه برقرار وساتو. د دې ضرورت ولې پیښ شو دا یو سوال دی. لکه زموږ په دې ملک کې بعض یو وخت داسې و چې دا وهم و ګمان کې به هم نه راتلو، خو لیکن اوس دا حالات څنګه جوړ شو لکه څنګه ملګرو عرض وکړو چې زموږ په دې ملک کې د بهر دنیا دخل دی چې هغه خپل جنگ دلته لړاول غواړي، لکه د شیعه سني فسادات نور داسې واقعیات وشو. لیکن ډېر واقعیات داسې شوي دي چې هغه د سني طرف نه هم نه دي شوي او د بل طرف نه هم نه دي شوي، خو لیکن چې کله واقعه شوې ده نو دواړو طرف نه شوي دي او خبر د یو نه دي. نو په دغه حالاتو کې بیا زموږ ذمواري جوړیږي چې هغه که اهل سنت سره تعلق وي یا اهل تشیع سره تعلق وي چې هغوی په حیثیت شهري د امن او امان برقرار ساتلو لپاره خپل کردار ادا کړي. نو په دې حوالې باندې الحمدلله موږ سره د هر مکتب فکر خلک موږ سره موجود دي او په دې کې لګیا یو موږ خپل کردار ادا کوو لګیا یو. مننه اقبال شاه حیدري صاحب چې کومې خبرې وکړې خصوصي توګه باندې د امن کمیټې چې کم کردار د دې وخت په پیښور کې وړومبی محرم نه د دې چې کم مکمل ټیم دی ای ګرځي هم کوشش هم دغه دی چې بین المسالک اتحاد او اتفاق هغه هم برقرار ساتي. تاجرانو سره ملاقاتونه اوورال په دې باندې خصوصي دی خبرې مو کې نور لون ته خلکو سره هم خبرې خپل جاری ساتو. وړو کې او شندمه طرف ته زو دمه نه واپس راځو بیا خبرې جاری ساتو. پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته وایو هرکله علماء کرامو خبرې هم تاسو اورېدو، د امن کمیټې مشران هم خبرې تاسو اورېدو، د ځای اوسیدونکي خلک هم موږ سره موجود دي، د دې ځای اوسیدونکي شاید امداد بیگ سے موږ سره موجود ہے. اس طرح خبریں کو شاید صاحب بہت بہت مہربانی. علاقے کے رہنے والے ہو، امن کمیٹی دے لوگ بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے سارے. اوورآل کس طرح کردار پہ دیکھ دو امن کمیٹی دا تو علماء جڑے اس وقت پشورش کردار پہ ادا کر دیں کہ کیسے سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ صورتحال ہوتے جو علماء نے مفصل تفصیل دینا گفتگو کی تھی ہے اسے پیش نظر میں اسے جو کوئی اضافہ نہیں کر سکنا. اور درخواست بھی ہے تمام اہل اسلام سی کہ اے محرم اسلام دا بڑا معتبر مہینہ ہے، اس دا سانو سب نو مشترکہ طور تے احترام کرنا چاہیے. اور جو احکامات اس بارے حضور علیہ السلام نے فرمائے اور جو معصومین دے ارشادات ہیں انہوں تے عمل کرنا چاہیے اور اتحاد بین المسلمین دا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جو ملکی حالات دے پیش نظر کچھ چند شر پسند عناصر اسی رکھنا اندازی کی کوشش کر دیں انہوں دا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے اور انہوں دی واضح طور تے نشاندہی ہو چکی ہوئی ہے. اور میں امید رکھنا تمام احباب سی تاجر علماء سی تاجر لوگاں سی دوست احباب جتنے امن کمیٹی دے ممبر ہیں اور جڑے ساڑے شہر دے باسی جڑے مکمل اسی شہری پشور جنہوں نے آپ کہنے ہیں انہوں نے اتحاد و اتفاق دا مظہر ہونا چاہیے اور ان ایام نو بڑے عقیدت احترام اور پیار و محبت نال اپنانا چاہیے. تو آخر تے ایک شے میں عرض کر ساں کہ موجودہ حالات دے اس کرونا وائرس سے حوالے سے ساڑے جڑے میزبان اظہر علی شاہ اور جتنے اتنے اکابر آئے ایس او پیز نو کسی نے فالو نہیں کیتا. لہذا میری آج دے اس پلیٹ فارم سی عوام سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی جان دی خاطر اگر اور نہیں خیال رکھتے ہو تو اپنی جان دا خیال رکھتے ہو ایس او پیز نو فالو کرو تاکہ مشکل ایام جڑے ہیں اس مشکل سے اسی ایسن طریقے سے گزر جائیں. والسلام. شکریہ. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ايضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عزیزانو منگا اول مسلمانان یو بیا پاکستانیان یو او دریم نمبر پښتانه یو
خو موږ د حضور پاک امتیان یو او د حضور پاک د تعلیماتو موږ محافظین یو. د حضور پاک د تعلیماتو دوه خبرې دي. لومړنۍ خبره یې مینه ده. مینه چې مینه او محبت او مودت درکې نو یقینا که ته کامیاب شي. مینه قایمه کا، او چې مینه دې قایم کړو اتحاد به راشي، او چې اتحاد رالو بیا دفعه 144 بیا پولیس چاپیره ودرېده، بیا فوج چاپیره، د دې ضرورت نشته. چې بریلوي، دیوبندي، صاحب سپاه صحابه، شیعه، سني ټول یو شو، جګړه بیا شته. کافر مونږ یووالي ته نه پرېږدي، کافر ټول یو دي او مونږ کې انتشار پیدا کړی دی. الله وی ولا تفرقو، مونږ پې عمل نه کوو. چې عمل پې نه کوو ټول تباه برباد یو که نه یو؟ تباه یو که نه یو؟ تباه یو که نه. مونږ ته پکار چې د اتفاق او د اتحاد مظاهره د مینې د لاندې وکړو. نو چې هر کله د مینې د لاندې مو د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړه، اختلافات به ټول شاته وګرځي، بیا اختلاف به شته نه. ځکه دین زمونږ یو دی، الله مو یو دی، پیغمبر مو یو دی، اسلام یو دی، مونږ یو دی، کلمه یو ده. آخر څه اختلاف دی په اسلام کې؟ مونږ کې اختلاف اسلام کې نشته. مونږ په ځان کې د کافرو د خوشحالۍ دپاره اختلاف پیدا کړی دی. عزیزا کافر مو خوشحاله وه، الله خوشحاله کا. دا ماټو ده، کافر مو خوشحاله وه، الله خوشحاله کا. نن مونږ ته ایران ګیس راکوي، امریکا وایي مالا، نو مونږ به ډوب یو، د خولې نه اوف نه شو ایستی، تړلی شوي یو. دا ولې؟ اتفاق را کې نشته. که اتفاق موږ اسرائیل څه ته وایي، انډیا څه ته وایي، دا به کشمیر هم پرېږدي او دا به فلسطین کې بیت المقدس هم ازادېږي. خو اتفاق، او که اتفاق نی والله د ولی خان خبره که یو کېږو نه نو رکېږو. وایي یو کېده پکار دي. زما د ټول مقصد دا دی چې ماټو دا ده چې یو شی او یو کېږو. ګوره موږ ټول پښتانه یو که نه، نو که تاله زه پښتون نه یم جنګ راسره کوې او که نه کوې، نو بیا ولې نه یو کېږو؟ چې زه هم پښتون یم ته هم پښتون یم، بیا ولې نه یو کېږو؟ او چې موږ یو شو، کافرو ایټم بم موږ سره شته، موږ سره داسې میزایل دی چې داسې امریکې سره نشته، داسې میزایل امریکې سره نشته. بیا ولې یریږو؟ یریږو په دې چې اتفاق راکې نشته، یریږو په دې چې د حضور پاک په تعلیماتو عمل نه کوو، یریږو په دې چې الله قرآن عظیم کې څه وایي موږ هغې طرف متوجه نه یو. نو چې نه یو متوجه، نو یاد لرئ دا موږ څه کې راغونډ یو نن؟ یا دا حکومت چې وایي دفعه 44 دی او داسې دا ولې وایي؟ دا موږ د حضور پاک د نوسي په باره کې موږ کې مینه نشته. د هغه په اوږو ناست چاټر نه شو کولی، هغه حضور پاک نه پاسېده، هېڅوک هم نه پاسېده چې هغه لرې شو حضور پاک پاسېده صحیح دی نه. نو دا هغه نوسۍ دی چې د هغې په باره کې نن موږ یاد، او اهل بیت ټول مینه لري او د ایمان جز دی که نه څوک. نو بیا ولې اختلاف دی؟ او عزیزا مینه خپله کا، او بس د آخري خبره چې مینه خپله کا، مینه خپله کا، مینه خپله کا، اتحاد به راځي. وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بالکل جی. د امن کمیټه اهمه غونډه وشوه، هغې نه پس علماء کرامو سره چې امن کمیټه خلک وو هغوی هم مختلف علاقو دورې وکړې، مختلف گنج علاقه کې چې څومره امامباړې وې. دې وخت موږ سره د قومي امن کمیټه ضلع پېښور جنرال سیکرټري اظهر علي شاه صاحب موږ سره موجود دی. اظهر علي شاه صاحب سره لږ خبرې کوو. اظهر علي شاه صاحب مننه. عمده کشان روزانه په بنیاد باندې تاسو دورې کوئ، څه صورتحال څه وي په دې 10 ورځو کې؟ باندې پته تاسو خو ربیع الاول کې عمده اهم چې کوم روزي وي هغې کې ستاسو یو کردار وي ستاسو د امن کمیټه، خو په دې 10 ورځو کې ستاسو کردار دی، لږ دې حوالې سره رڼا واچوئ. بالکل په دې کې د قومي امن کمیټې چې کوم زموږ د ډسټرکټ پېښور دی د مولانا اقبال شاه ادري صاحب په سرپرستۍ کې دی په زیات نه زیات په مجالسو کې او جلوسونو کې امام بارګاهونو ته دی خپل وزټ کوي، یکجهتي اظهار کوي. دی سره شیعه اکابرین هم وي، التشي والا علما هم وي، او یو ډېر ښه ماحول پیدا کېږي او ښه ماحول جوړېږي. او په دې لړ کې به زه دا به ګزارش وکوم تاسو ته چې فرقواریت چې څنګه علماء کرام وایي چې اصلیت کې دا خو د بهر ملک نه په موږ باندې امپوز شوی دی، مسلط شوی دی. نو اوس د الله شکر دی چې زمونږ خارجه پالیسي
کې څه بدلاو غوندې راغلی ده، نو هغې سره په دې فرقواریت باندې ډېر غټ اثر پروزي لګیا دی او یکجهتي چې کوم دی هغه بیا د نوې سر نه راځي. د امام حسین علیه السلام قرباني چې کوم دی د بهر ملکونو نه چې کوم خلکو د کم طاقتونو چې درته فرقواریت پیدا کو، د فرقوارانه ګروپ یې جوړ کو، هغې دا تاثر ورکو، هغه بلکې هغه دا تاثر ورکولو کې کامیاب شلو چې دا امام حسین علیه السلام او د رسول علیه السلام د خاندان صلی الله علیه وسلم د خاندان قرباني چې کوم دی دا د دې سره د سنیانو تعلق نشه، د اهل سنت تعلق نشه، دا د شیعهګانو مسله ده. هغه دې پروپاګانډا کې ډېر حده پورې کامیاب شو او د بل طرف نه د دې پروپاګانډې هیڅ جواب نه دی رالی چې د هغه په وجه باندې دا تاثر کافي حده پورې صحیح شو. حالانکه حقیقت دا دی، رښتیا دا دی چې د امام حسین علیه السلام قرباني د مسلمانانو دپاره نو، د مسلمانانو د فرقې دپاره نو، هغه د انسانیت دپاره او د غون د دنیا چې څومره مذاهب دي، که هغه هندو مذهب دی، که هغه عیسائی مذهب دی، که هغه سکھ مذهب دی، او په مسلمانانو کې چې کوم هم فرقه ده، که هغه اهل حدیث دی، که هغه دیوبند دي، که هغه وهابیان دي، که بریلویان دي، که هغه شیعهګان دي، هغه دې قرباني ته مني، د دې احترام کوي، د دې تعظیم کوي او خراج تحسین او خراج عقیدت پیش کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان ته او د امام حسین علیه السلام قرباني ته. مننه موږ سره اظهر علي شاه صاحب موږ سره موجود او جنرال سیکرټري بلدیاتي نمائندګان هم دي سره په کمیټه کې دي. لږ دوی سره به هم خبرې کوو. سویل غواړي به جي اوورال خو امن کمیټه والا ګرځي لګیا دي، امن امان څه صورتحال دی په علاقه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امن امان خو جی بالکل ٹھیک ٹھاک دی. د زموږ ضلع صدر هم دی او جنرال سیکرټري د امن کمیټې دی ګرځي د خپل ډیوټي پوره کوي لګیا دی. او بله خبره دا ده چې دلته د شیعه او د سني سمسته نشته، ټول رونه دي، رونه په شان دا 10 ورځې تیری او ډېر ښکلی ماحول کې دا کېږي او دا د سپرویزن هم کوي لګیا دی بابا ګل چې دی هم ډېر زیات ایفرټ دي. نو انشاءالله محرم امام حسین ټولو دی د نبی علیه السلام نواسه ده، موږ منو، دی منو او دی خپل سټایل کې مني، موږ خپل سټایل کې موږ خپل هم ډیوټي کوو، ټوله شپه ګرځو، خپله پرسه والا ورکوو. نو انشاءالله مستقبل کې زموږ ورولي به قایم او دایمي دغه شان قایم دایم به وي چې امن کمیټه والا خپل کردار ولوبوي، بلدیاتي نمائندګان چې کم د علاقې الریډي مشران خپل کردار ولوبوي او بیا تاجر برادری چې دی هغه هم خپل کردار ولوبوي. موږ سره څه تاجران هم موجود دي، ای سره بل خبرې طریقو سویل غواړي به جي اوورال صورتحال څه دی په علاقه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناولنې خصوص تاسو د مشرق ټي وي ډیره شکریا ادا کوم چې هغې ډېر اهم موضوع باندې دا پروګرام وکړو او د هغې نه پس د امن کمیټې چې دی کې یو عام کردار دی او د امن کمیټې سره سره زه خپله یو وړوکی بازار صدر یم، خادمي سره انجام کوم. موږ سره نور صدور دلته موجود دي. موږ ورسره سره د امن کمیټې سره هم خپله مرسته اچو، پولیس سره خپله مرسته اچو. هغه د وجې اچو چې موږ ته واقعه کربلا همدغه درس ورکړی، د امن درس ورکړی دی. که تاسو ګورئ واقعه کربلا کې موږ ته د امن درس ورکوي. نو مونږه امن قایم د پاره مونږه علما کرام سره د چې څومره امن کمیټي ده دې سره سره مونږه پوره خدمت ورکو چې زمونږ په پاکستان کې امن راشي. نو زه ستاسو یو ځل بیا د خیبر مشرق ټي وي ډېر شکریا ادا کوم چې هغې ډېر اهم موضوع باندې دا پروګرام وکړو. ډېره مننه، شکریا، والسلام. شکریہ، تشکر. موږ سره بل یو تاجر دی سرفراز صاحب، هم د بازار مشر دی، سره بل خبرې کوو. سرفراز صاحب څه ویل غواړي بتاو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو مشرق ټي وي شکریہ ادا کوم چې تاسو موږ لراله څنګه چې زموږ د رور څخه خبرې وکړې. انشاءالله زموږ د امن کمیټي ده، زموږ تاجران د امن غواړي، د امن دغه به کوو، مجاهره به کوو. انشاءالله اخره پورې موږ د دې مرسته کوم، دې سره به ګرځو او امن به راولو او انشاءالله او امن به اختیارو انشاءالله. مننه. یو بل تاجر عبدالحق صاحب موږ سره د دې بازار د گنج بازار مشر دی، سره بل خبرې کوو. عبدالحق صاحب تاسو ویل غواړم؟ تاسو ډېره مننه جی چې مشرق طرف نه تاسو راغلي استئ. انشاءالله موږ تاجران د گنج بازار زموږ صدر حمید فردوس او د گنج بازار صدر سرفراز خان موجود دی. موږ انشاءالله دې سره به شانه په شانه ولاړي او د دې به موږ ډېره مرسته او خدمت کوو. زموږ چې د څه وس دغه وي هغه به سره پوره مدد کوو. موږ د امن کمیټې د طرفه یو خدمت ته راوځي. څنګه چې تاسو واورېدې خبرې د اوورال د علماء کرام هم په نن چې کوم پروګرام وایي کې په همدې خبره باندې رڼا واچو چې امن، محبت او د بایچارې درس اسلام ورکوي او د امام علی مقام امام حسین علیه السلام هم همدغه د امن، محبت او د مینې درس ورکوي. او نن په دې اوورال چې مونږ هم علماء خبرې وکړو، آی نه پس بیا چې کوم امن کمیټه والا خلکو مختلف بازارونو، مختلف جماعتونو، مختلف امامباړو دورې وکړې. نو هغې نه صرف امن کمیټه مشرانو، علماو پکې بلکې دی کې بلدیاتي نمایندګان او ورسره تاجران هم شامل او همدغه شان امن راتلی شي چې ټول یو ځای شي،
ټول د یووالي یو پیغام ورکي او کم از کم کوشش دا وکړي چې فرقواریت نه د ځان بچ ساتي او کوشش وکړي چې یو الله یو نبی او یو قرآن باندې یو ځای دي شي. بل پروګرام کې یو ځل بیا به تاسو سره ملاقات کوو. د پېښور غږ نننۍ غونډه نننۍ خپرونه سرته رسېدلې ده. د الله په امان.